دې ملک وطن کې او دنیا کې مسلمان ملکونه څه کوي؟ کافر ملکونه وګوره ځان کم ځای ته ورسولو، او مسلمان ملکونه ګوره سیوا د ډکېدو تشېدو نه بغیر بل کار نشته. نن تمام کافر ملکونه او کافر طاقتونه هغه د مسلمان په مقابله کې بالکل یو دي. پرون بین الاقوام چې پکې اکثریت د کافر ملکونو ده د طاقت د استعمال اجازت امریکای ته ورکو چې ته د عراق خلاف 15 ورځو کې کده را راست را نغه نو د خلاف طاقت استعمال. اوس عراق ورته یو مطالبه پیش کړی ده، په کاردانه چې پاکستان هم داغه حمایت وکړي داغه مطالبه. پاکستان داغه د مطالبه حمایت ځکه نشي کوله چې الته د پاکستان ماما چې کوم د امریکا ده کده د عراق حمایت کو خو ماما خپکیږي الته. عراق ورته ویلي دي چې کما ناجایز قبضه په کویت باندې وکړه نو اسرائیلم 50 کال وشو چې ناجایز قبضه په شام باندې کړی دا، او اسرائیلم د مسلمانانو په قبله اول باندې قبضه کړی دا چې هغه بیت المقدس ته. نو اسرائیلو که بیت المقدس قبضه کړی دی او شام تباہ او برباد کړو او لکونه مسلمانان مړ کړه، نو که زه کویت خالی کوم نو اسرائیل دې د شام علاقه خالی کی کړه او د مسلمان قبله اول دې خالی کی کړه. دا د عراق مطالبه ده چې زه کویت نه فوج وباسم او امریکا د اسرائیل ته وایي چې ته د بیت المقدس او د شام نه فوج وباسه. اوس تمام مسلمان ملکونه د دې مطالبه حامیان پکار دي کنه دي پکار؟ نه زه خدا کوم چې سعودي عرب تخت و بخت برقراری فوج ورته لېږم، لیکن کومه مطالبه چې د عراق ده هغه مطالبه له څوک نږدې د امریکای د یاري ناراضي. د امریکای واوري خبر تاسو په دې خبرو پوهیږئ نه؟ خاصه زه وایم په 1917 کې اسرائیل یو پلانینګ جوړ کړی دی، دا پر ریکارډ دی. په 1917 کې چې موږ به په سعودي عرب، په عراق، په کویت، دوبۍ، قطر او مصر په دې ټولو به موږ قبضه کوو او په دې به موږ حاوی کی. دا پلانینګ د اسرائیلو په 1917 کې جوړ شوی دی او دا پلانینګ د پاره اوس امریکا لار همواري لګیا دی چې په عرب ملکونو باندې د اسرائیلو قبضه شي او اسرائیلو سره لوی هتیار چې دی هغه خو د پټرول او د تیلو دی، نو لا محاله د پټرول او د کوو تیلو باندې با د امریکای قبضه شي، نو ټول ملکونه به بیا امریکای ته محتاج شي. پلانینګ دا مسلمان ته خبر نه دی. مسلمان ملک پدې کې دی چې اعلی په اسمبلی کې پلانې تجویز پیش کاو، پلانې تجویز پیش کاو. پرون په اسمبلی کې تجویز پیش و چې په خبر کې ډمې غړي
نو خار هغه حکومت خواډمې مې نیولې دي نو مال چې دا نیولې دي چې دفعه په څه لګولې ده خو کنيولي ضمانت به وشي خلاصي بشي خبره بخلاص نیول دیتا نه وای نیول دیتا وای لکه په ایران کې ایرانیانو چې ډمې ونیوي نو ټوله اوچت کړي او سمندر ته وغورځول څومره ډمې چې په ایران کې وي ټولو نه اجازهونه ډک کړو د پاس نه په سمندر را لړا کړي او عمر لته نه ایران پاک نو دلته په ډمو نیو کار نه کیږي دلته ډمې اوچتې کوي یا خو لکونه خلق به خزو ګرځي ځکه چې خزه به د چاپلارو کی په دې زمانه خزا کول خو ګران کار دلته به د خزو روټای څنګه پورا کې د جنکو نکریزي به څنګه پورا کې الته به یو راشي وای روټای بنور کې بل براشي الته تپ کلار شه د خزه خختک غاڼه کې او دې زن طلاق ول د روټای بندوبس دا ورته یو د کمینه بچی نه وای چې وسپی نشتا کور د اوران شه روټای څلا ورکه دا ورته څوک نه وای هو یو برازي ما ته ویل ودی خزا حالتا خزا دے پا پنجوش دا دغی لندر علاج با بیاتا چوک لندر روی وحی دا خزی بندراج اغی لندر لبا بیالی خزی را غواری زان لبا زان لندران را غواری مسلمان پا دی قهر اقبل پا دی عذاب گرفتار نو پډمو نیو کار نکی دی نن د لاهور ایرمانډه او مغه سے باقی ده د دنیا د انګا بنګا خلق ولا راضی او په لاهور کې زنا کوي په لاهور کې مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه پروت ته او په لاهور پسمکه زنام کی په لاهور شاهي مسجد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکه مبارک او د ګیره مبارکه وختم پروت ته او پاغه لاهور کې زنام کی دا ملک بخورز ګوري تاسو چې شریعت چغه واه د لاهوري رمنډو سره بس چل کا بیا د ډیسکو ډانسرو دې دمو سره بس چل کا بیا پټي چې کومه ډمه راځي دې دمو سره بس چل کوي شریعت راولي شریعت مونږ هم چې وایي شریعت دی راولي را به ولي تاسو اني کبه را شریعت راوستل خدای یو لیونی په لاس کې پکار دی چې هغه نقشه وګوري د جنگي جرنیل پشار او وي جو جنگي گئی پدې نو مې ډمه راټوله کې او اجازه کې سوري کې سمندر ته ورسه نو میډم د چا پلاس کې مې چې سرنه وډول کې ولي خپېتی هوسه کوي ته وګوره چې تاسو مانه ټیکيږي کنه چا مې چې ګیرا کله ولي دا پوزه ته هوسه کوي تاسو خو مانه ګیرا کله کوي ورشي په ایران کې وګورئ سرکاري آرډر شوی کم نه یې ګیرا کله کړه لاس ته هوسه کوي اسلام خبر مکوای ان شاء الله هغه زم در روان دي ک امریکای د طاقت استعمال پیوکو نو تاسو به د دې مسلمانانو منډي بیا ګورئ او د دوی حال به وګورئ لکه کویت په نیمه غنټه کې کویت خالی کو او د عراق فوج په ورنوته او قبضه وکړه شیخ صاحب تیلا ځان په منډه خلاص او د کویت شیخ چې سلويخت خزي کړي سلويخت خزي سم د پندو د ګجرانو سنداګان
دا شیخان دا شیخان به دلته نه راتله ستا په دې صوبه سرحد کې خلک کروڑپتیان شو د عربو د شیخانو د برکته مارغه رانیسه دا پوسته کسر بازان او باخه یو مارغه بیرانی وو یو شیخ بتی په لس لکه روپیا بس دا شیخان ندی چې دې ځنه ماشوم پټ کی او بیا په اوخ سور کی او داغه ریس چکی ا ماشوم په جاری نا جڑا سره اوخ منډه تیزوي د مسلمانانو بچو سره د شیخانو دا کرتوتونه هم کړی نن مسلمان نوم خو په دې کړ مونږ ور سره سم تباکیږي او غر کی کنن خلیج د امریکای په قبضه کې راغی نو پاکستان د 10 شې ده لکه یو مولا تقریر کړی ویلي د پولیس رات پول چې ده د وختنه نری به او د تور نه تیر ده ټول خلک به پیتیریږي نو مورته تاسو کول بچیا دا رښتیا ده چې د دوزخ په املا غړېدل د پولیس رات پول د وختنه نری ده او د تور نه تیر ده ول موري رښتیا خدا ول بچیا کا خبره داسي نو ابای خو دې پکې پریوته واخ زه په دې نری پول نشم تیرې نو پاکستان ابای دا چې خلیج سره څو شو ابای پکې پریوته واخ بیا به دا خویا مخونه چې ده درته وخم چې دوی کوم طرف ته منډي وای بیا د بین الاقوام ایمانم تاسو لید بین الاقوام خو یو منصف اداره پکار ده چې ته د عراق خبره نه اوري او ته چې د طاقت استعمال اجازت امریکای ته ورکې دا خو انصاف نه ده نو زما عزیزانو دا حالت ته نن د مسلمان ملکونو هغه مزدورای چې کومه د پاکستانیانو په د عرب ملکونو کې لګېدلې هغه مزدوران په یو منډه تختیدلی یا چې کمل تپاتی دي داغي پختنه وکي چې څه حالت ده نن په دې اور ګډ د ملکونه د خپل عمل او د خپل کردار د لاسه 9,000 ملین ډالر 9,000 ملین ډالر 1 ملین لس لکی 9,000 ملین ډالر د $1 قیمت 22-23 روپے ده 9,000 ملین ډالر د یوې ورځې خرج ته د امریکای په فوج باندې د سعودي عرب حساب کوي په دمونو نم واوړې د خبره 9,000 مونږ له 50 لک ریال راکړي دي هم شکریا ادا کوي چې خیر ده سخه خلک خاور راواچولې نو عزیزانو عرض مې داو چې نن ټول مسلمان قوم د الله د عظیم قهر په لپیټ کې او د خپل عمل د لاس تاسو خو باز نه راځي د خپل آرام توبونو نه دا قوم باز نه راځي د خپل شیطانت نه باز نه راځي په هیڅ ګناه صرف نه کوي خو تماشې به د ځان ان شاء الله وکړي چې په کوم طرف به تختی خزبم کم خامنډي وای بچی بم کم خامنډي وای او تاسو به کم خامنډي وای نن روس چین امریکا برطانیہ فرانس جاپان جرمنی دا ټول کافر ملکونه ټول یو دي د مسلمان د ختمولو لپاره او مسلمان بدبخت چې دا یو نه دی په یو کلی کې یو نه دی په یو کلی په یو صوبه کې یو نه دی په یو وطن کې یو نه دی
مسلمان د خدای په قهر اخته دی او خدای به نور اخته کوي. په یو کور کې د دوه اتفاق نشته. یو ځان له یو د مور میړه کتلی، بل ځان له بل د مور میړه کتلی په یو کور. نو خدای کارونه چې دي هغه ټول ټیک دي. کم قوم چې خپل حال په خپل بدل کړي نه، داغه قوم حال خدای نه بدلي. نو خلیج دی وخت کې د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی. که یو ګرز اوشو بیا به تماشه کوي. پرون تاسو وګورئ په کوټه کې چې کومه دماکه شوې ده، د کروڑونو روپو نقصان شو. کروڑونو سړی چې پکې کم ضایع شو هغه خو پرې ده، د کروڑونو روپو نقصان شو. دا به کم ځای نه ستا ملک پوره کوي. بیا د بلوچستان خو دومره خواره او سپیره صوبه ده چې څه اندازې نشته. یو دماکې سره کروڑونو روپو نقصان شو. بہرحال زمون نور وس کې څه نشته، خو الله پاک دې د ابراهه غوندې کار د امریکې سره وکړي. الله دې څه غیبي بمباری پیو کی او دا امریکا دې خدای د صفای هستی نه میټاو کی. د دې د لاسا مسلمان ملکونه تباہ کیږي لګیا دي، غرقیږي لګیا دي. که پزوري د مسلمان زور د سره نشته. 3 کاله پاکستان کې تر اوسه پاکستان یو رشکم جوړه نه کړ. رشکا پاکستان یو توپ نه دا جوړه کړی، یو ټینک نه دی جوړ کړی. دا روټي خلاص که په صوبې کې ممبران دي په یو بل چکړې تپی، او که په قومي اسمبلی کې دي په یو بل چکړې تپی. دا ورمړو غویان دي، دین خدای راستی که څه جوړ شي. خو 2-3 کاله په دغه کې دي چې زمونږ مندانو دا دی او زمونږ مندانو دا دی. یو خو چې د چا د کمی علاقې ممبران دي او ووټونه ولا ورکړي دي، د سړي ځامن شي چې څه کار پیښ شي ورپسې ورشي. وای دا کار دی که ای بای شای وکړه خې لخت ځان سره یو سي او دی غوګونو ته ورته ونیسي چې ته مونږ له مور له میړه نه کتلې، مونږ دې له ته منبر کړی چې دا کار بکې دا کار بکې دا کار بکې دا کار. یریږي شرمېږي ته ما خدایم بیړه غرق که چې غرق شي تر کومه پورې به د دې خانانو نوابانو غل سټای دا غوګونه پېښ نه کوي. د غیرت په ځای کې هم چرته سوکۍ کوي، غوګونو ته لختي ونیسي. کور ته ورشي د شپې په 2 بجې او دروازې پې وټکوه چې را پاس زوی مې ناجوړه د ډاکټر را سره نه راځي. که څوکیدارې ویلې چې خو دې څوکیدارې دې خپو ته لختي ونیسه، دروازې پې ماتې کوي. دلته به ماله راشي دي منبر څه پې لیکلي دي، خو ته لږ دا کار وکړي منبر دې لیکلي نو ما ته څه لګه زړک شه. دا منبر تاسو نه جوړ کړی، دا وزیران تاسو سره جوړ کړی، دا دغه له جوړ دي چې بس خزي دي ځان سره ګرځي او خزي دي زی په صدر کې 500 روپے سر جوړي او ووټ ولا ما ور کړی دی او زما په ووټ وزیر شوی دی، پاغه پیسو دي خزي له سر جوړي او زما چې خلکو په سی به ګرځم چې حالت مې دا کارو کاله ته مې دا کار چرته د سړي ځامن شي خدای هم خوار کا تباہ کیږي یا سم تباہ کیږي پاتې کیږي نه. نو عزیزانو عرض میں داو چې خدای را نیولی ای، خدای ته رجوع شي کینی تباہ کیږي، غرقېږي، هلاکېږي. خیره درته شوې ده په ډېر عظیمه اجتماع کې چې خدای د چا په تقدیر کې چې هدایت نه تباہ کې دا غراسي میړه غبراویږي او بوګنیږي چې دا ملک تباہ کیږي لګیا. نن چاته د سر د سوري زین ملاویږي، د سر د سوري
او ستا په پاکستان کې جګړه پدې ده یو ما وزیر کا بل وای ما وزیر کا کني مټي زیګم بل وای ما وزیر کا کني مټي زیګم بل وای ما وزیر کا کني مټي زیګم ستا په ملک پدې جګړې بیا دا غیر لپاره چې کوم تیاری د بنگلو کېږي د ملک او د قوم لکه روپے پاغې لګي دا غي په فرنش باندې نو عزیزانو عرض مې داو چې ما وړاندې تاسو ته درس کړو چې تمام آفتونه چې دی هغه د اسمان ناراضي اگر چې مون غریب خلکو خبره زین نه نيسي د خوارو خلکو خبره زین نه نيسي ذکر رحمان بابا وی ولې شمنن میار لیدلن دی ما د درس جهان سردار لیدلن دی زر خرسیگی د نسب پوختنا نشتا پا جرگا کی می نیستگار لیدلین دی جرگا کی سو غریب سرے پریدی جرگا خود فرمایدارو ملکانو مشرانو ددیخ زر خرسیگی د نسب پوختنا نشتا پا جرگا کی می نیستگار لیدلین دی چی پیسا ورسرنی خود غریب دے ما غریب سڑے اخیار لیدلین دے غریب سڑے چی دیو 1 کروڑ روپو خبرو کی خلق ورد کینا منا اخپل حیثیت تا دیو حیثیت تا دیو خان سویو دا تت اس کا خان دا دی وحکونا دا سی پا دریابونو غل را روانی بدریابون نمونگ ورش خان شاد تی دخلی ناری وخیب والا فا شاد تی دخلی او دا غریب دخلی نکرشتیا شاد خلطی پاکا کمڑا فرشی خفل حیثیت تا دیو گر دا سیو کنی دا سٹول دا سی ما دا پاکستان قومو پی جندو مل دنیا نیولی دا دا خانانو تالی ست او جارو کخ دا بغیرتو پند ماو پیجن ما سکار دے چه زبا دا خان اجره تا زما خان اجره کی زم متیازی والی نکم چه زور زما ایمان دا امام میں مالک رحمت اللہ علیہ ایمان زما دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایمان زما د امام ابو حنیفه ایمان د امام احمد بن حنبل ایمان نو دا ذلیل قوم ما پی جندلے دے چی دوی خان و نواب تا نشٹی گے دے و خدا قسم کتا ایمان زان کے پیدا کو او تا خدای په صداقت او پی جندو دا خلق بس تا خپو کی پراتی او د سپو غنده بتا تر روانی نن مونږ د سپو غنده داغي په دربار کې ولاړی نو عزیزانو دا ټول آسمانی آفتونه دي چې مونږ د عقل نه کار نه مونږ هغه عقل چا د ځان پی جندلو د پاره مونږ لکم خدای را کړو نو ځان را باندې پی جندل خود څکه اخو مو نه پی جندو خو خپل ځان مو نه دی پی جندل دا خپل ځان مو نه دی پی جندل نو دی وجنا الله دې په دې قوم رحم وکي او درهم امید میں زکه نخکاری چې رحم په هغه قوم کیږي چې کوم قوم په خپل ځان په خپل رحم کړي کوم قوم چې په خپل ځان رحم نه کړي هغه قوم باندې د اسمان نه رحم نه کیږي نو عزیزانو ځانو پیژنئ عقل نه کارواله خدای تا سره وخت پیدا کړي خدای له وخت ور کوي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي یو خبره تاسو ته کوم یو خزاده
کونډه دا سلور لونه دي سحر روزي ضمیر دا اجازت نه ورکوي چې زه چاته سوال وکړم بس وګرځي واپس لاړ شي په څلورمه ورځ لاره کې یو مردار خر ولیدو سوچ وکړ چې مسله دا ده چې سړی د لوږې مړ کېږي هغه ته مرداره خوړل جایز دي راشه چې نن دې لوڼو ته دا د خره غوښې یو سمه او څه وخت به پې تېر شي یو سړی دی هغه حج ته روان چې حج ته روان دی نو هغه د ښځې نه پوښتنه وکړه چې دا څه کې خورې ویل ځه لار وها ویل نه چې پوښتنه کوم ویل ځه کار کوه کار دې څه دی چې پوښتنه څه کار دې شته لکه هغه ورځ یو سړی زه ناست وم راواوړېدو السلام علیکم سړک د هغه غاړې نه راواوړېد اسې جي یو تپوس مې کولو چې دا موجوده حکومت څنګه دی مال روانېږه ویل نه چې مال روانېږه بس لار دا ورځو کې هغه تبلیغي اجتماع چې شیخ غوندې وما چې اجتماع نه نیو راغلی ګناهګار نشم بیا را واپس شوې بیا چې تاسو به در ټایم روانېږه کینی په دې سړک دی راکاږم کار دې څه دی که زه درته ووایم چې داسې دی نو تاله به پرې څه فایده ورسي او ستا دې پوښتنو سره کار څه دی زه چېرته الله الله کوه د دې پوښتنو نه په سبا مې چې کتو بیا راغی ما ته وایي ستا په خبره مې سوچ وکړو واقعي ما بې ځایه پوښتنه کړې وه معافي غواړم مال معافیانې مه غواړه لار لنډه وه وخت کم دی کار ډیر دی دا هر منټ او هر غړی د دې به قیمت ورکې خدای ته دیکھو ګورئ د ځان د جوړېدو د پاره چې په هسپتال کې سملې نو د ډاکټر او د دوای قیمت ادا کې کنا قیمت ادا کوي کمره کونی سی قیمت ادا کې کنا چې دا ځان می جوړ شي نو چې د بیماری قیمت ادا کې او څومره زمانہ د استادان جوړ خدای ساتل دی د دې بم قیمت ادا کې چې دا وګونه می دومره کاله درته جوړ پیدا کړی د دې قیمت راکا دا سترګې می درته جوړې دومره زمانہ پیدا کړی قیمت راکا لاسونه دی جوړ قیمت راکا خپې دی جوړې قیمت راکا د دې به قیمت ورکې وخت کم دی او کار ډیر دی او د دې قیمت څه دی د دې قیمت دا دی چې هر وخت وایي چې الحمدلله هر وخت وایي سبحان الله هر وخت وایي استغفر الله گناہونو معافی غواړه او چې کوم نعمت در باندې کړی دی دا غي شکر ادا کوه نو وخت کم دی ټیم پاس کولو لراشي چرته چې بجلیګر مولا سره کینم چې ټیم لار لنډه وخانه دی خراب شه تیریګا تاسو پوه شو په خبره نن زمونږ اوقات ټول په دې تباہ غلی ناستو سي غلی را عادت کوي پدې چې هغه وایي چې الله یو ځل الله ویل د دوړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی یو ځل الله ویل رب دې عادت کوي غلی ناس کینی جاړي به عمر لا بجاړي
لکه نوح علیہ السلام قوم ته ویل چې فلیضحکوا قلیلا ولا یبکوا کثیرا، لغون دی وخاندي بیا بداسي جاړی چې ټول نمبر بم جړا سوکرا ټینګولې نشي، ټول نمبر بجاړي، ټول نمبر او تباہ به. نو هغه خزي ته هغه سړی ورته وی چې اسی تپوس کوله لار لنډه وا به بډای پردم دینه چې حال دی نه ویلې ولنه مې پرې دی نه وځه کونډه سلور لونه مې یتیمانه پاتې نن سلورم ورځ د چې زم نه حرم لونه مې نه هری دي ټول ورځ راوزم بارو ګرځم ایس پیدا نشي ضروري اجازت نه را کوي چې چاته سوالو نن می خیالو چې دا خرغو خو به یو سما بیګاله به پخې کو پدې بشپتیر اغاجی ورته وي زمزم سره حج تروا ول تسکه ما سره جلار چې زما کور کې خو استاد ملي مسیا سشتم ول نه زم در سره د مردار او خوش کرای به زپ سره ما بوډای تبرا سره اسه روان او بکې داسي شیخانو او بکې چې څخه خوش کرای پر جامعي پدې تي من گزارم جامعي پدې نه فهم خار دا پاکي جامع خزو درته انځلي او صاحب او داس له دلته بغیر می کړی او ځان رسول راشه په جماعت کې ودرېږي دا ټیټ پاس خارڅو کې دي خبره ده دغه کوا چې دسخه خوش کرای دی ور په سر کړی او بډای سره روانه او دا خلک درته ګوري. مولانا رومنا شمس تبریز ورته ویل ما سره نشي ګرځي دی ګرځم مار څه پریخو ول ورشه شراب راوړه د بازار نه لاړو د شراب بوتل لاس کې نیولې ده په بازار کې را روان خلک له مولانا روم د شراب بوتل مولانا روم پروا وکړه چې هغه بل عالم کې ګرځي دو بیا بل نظام ته تلو. نو عزیزانو عرض داو چې لونه ته ورسېده لونه ورته دروازه کې ولاړ دی ول مور نن دم سره نه وړ ورته بچیا واخې مې در تراوړې ډېرې مزیدار لونه خوشاله شو. دا سره حج روانو د سره شپږ 100 روپے وي دوړه کې خیالو کو چې دل بدستا ورت کې حج اکبر است دل بدستا ورت کې حج اکبر است 100,000 کعبہ یک دل بہتر است سلزرا کعبونا تاویدونا دا دا دے اگو دا کھیٹا ڈکول دا دا غینا زیاد ثواب اشپک 100 روپے غیلہ ورکڑے دے حج تلے پزے پرے کو واپس کور ترا اجی ڈکے ورطا دعا کئی چواجی صاحبہ تو جس وقت کی مڑکی گی نو اللہ دے پدغ وقت کی دے ایمان دولت نصیب کا آجوے مجینہ ورطا واجی صاحب تجھے مرشو پا قبر کی دی کیگ دی ملیکے در نتا پوست راشی نو دا سے سوال جواب دی نصیب شجزان پہ اخلاص کے ادرے مورتا ہوئی چواجی صاحبہ دا قیامت پورس چی دا قبر نرا پاسے نو اللہ دی دا پیغمبرانو پٹولی کے شمار کا اصل ورمورتا ہوئی چواجی صاحبہ دا قیامت پورس چی اللہ عدالت کی او جناب محمد رسول اللہ شفاعت کی نو پدا غورز باندے دا اللہ دیدار او دا جناب محمد رسول اللہ شفاعت دی نصیب شاہ دا دعا ورکا دیتی واپس کور ترا گیا جان لاڑ راغل حج ہوکا دا توی پا مکہ کی را سراوی دا چلو دیوی زنیم تلے سنگا نہیں تلے مونگ سراوی مدینہ کی را سراوی روزی مبارکی تدی صلاة و سلام وی دیوی واللہ کا تلے مما حج تادو تلے نیم اجیان ورطوی تازہ جی ظالم دروغ ولی وی دشپی چودش خوب گوئی پا خوب کی ورطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی بچیا غم مکوا تا چی پا کم ورز دا غریب پا خیٹا کے دا حج پیسے واچولے اللہ پا مغا وقستا پا شکل یو ملیکہ پیدا کرا آغا ملیکہ بطر قیامت پوری حجونا که یو ثواب بے خدایستا پا عمل نامہ کلی کی نو دے مرگرو دے آغا ملیکہ لی دلی دستا پا شکل زکر تا سر جگڑی
अजीजानो गरीब परवरी दी तो वही चा सरा खकोल दी तो वही नन जमुंग द मुड़ो खैरातुना वगोरा द ज्वंदो खैरातुना वगोरा वदुना वगोरा और सद नमूद और द नाम और नामूस द पारा दी खुदा द पारा निश्ता नादार द पारा निश्ता मोहताज द पारा निश्ता नामा चिचर तकी गलतार राजी साहबा खैरात के चिगोरे साहबा अगर दिल तक खत्म हो वजीरान इन पकड़ा कहना खैरात तक वजीरिस्तान दे नासिरानो शर्मेदल है मलिक दे मुंग शर्मेदल है कौमी सब वही अब इस खादी बकान दी ताइफा द आशिकानो रसम द बुतानो वाला दादे लकस्ता दे कौम मिजाज दा सिगर दे दे चे दे इस्लामिक दा समीगी ना न सड़ी जामन की और शकी अजली नसीहत आलिमों की कब समझते हैं इन्हें लाजिम है समझाना बजरब खंजर फौलाद दी त फौलाद खंजरी द फौलाद खंजर पकार दे चे सरुनत कलम के और पदे सरकुन द सरुन डीरी पर